غازیان او دا مجاهدین په دې وطن کې موجودي د چا پلار هم چې کوم د اسرائیل تسلیمولی نه وي. او که چېرته دا تصور هم راشي چې پاکستان به ځکه داسې خبرې کله کله پستې کوي، که چېرته دا سوچ او فکر هم راشي نو بیا دا امید مه ساتئ چې موږ به په اسلام آباد کې محفوظ پاتې شو. زما ډېرو عزتمندو مسلمانانو مجاهدینو غازیانو وروڼو، نن په ټول پاکستان کې محترم سراج الحق صاحب اعلان کړی دی د فلسطین د مسلمانانو سره د یکجهتۍ دپاره او عرب امارات چې کومه فیصله کړې ده د هغې خلاف تاسو ټول مسلمانان او دغه شان په دې ټول پاکستان کې دا مسلمانان په نن په روډونو باندې دي. خدای وبخه دا فلسطین، دا بیت المقدس، دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې دي دا زمونږ قبله ده. بیت المقدس چې ورته وایي دا زمونږ قبله ده، هلته اوله قبله چې زمونږ وه. دا هغه ځای دی چې په دې کې بلا د خدای دا انبیاء کرام هغه ځای کې دفن دي، او دا هغه ځای دی چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده د انبیاء کرامو عبادت کړی و، او دا هغه ځای دی چې په دې کې باقاعده د هغه ځای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته سفر کړی و. د دې وجه نه د دې ډېر زیات اهمیت دی، خو زه دا ډېر په افسوس سره دا خبره کول غواړم چې د نن وخت حکمرانان عالم اسلام هغه بزدله بې حسه حکمرانان چې د هغې دا فیصلې دي چې عرب امارات ولګېده او هغې چې کوم دی نو ته یې تسلیم کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي په هغه وخت کې چې د مسلمان د اجتماعیت د مسلمانانو د اجتماعیت د هغې تشبیه ورکړی د مسلمان سره د جسم سره چې کوم دی وجود کې په یو ځای باندې تکلیف وي. د دې مطلب دا دی چې دا په ټول وجود باندې تکلیف دی. د دې وجې نه مسلمان چې په هر ځای کې دی د هغې دغه او تکلیف دا یو شان دی. عرب اماراتو خو اعلان وکړو، د دې نه وروستو بحرین دی، هغې بالکل دې ته تیار دي چې هغې به اعلان کوي او دوی به چې کوم دی دا اسرائیل تسلیموي. د هغې نه وروستو بیا سعودي عرب خو د مخکې ده د فلسطین د ازادۍ چې کوم تحریک دی حماس د هغې په حواله دا خبره کړې ده چې دا دهشتګرد تنظیم دی. د دې وجې نه هغوی خو ډېر پخوا نه دا خبره قبوله کړې وه، خو زه ډېر په افسوس سره خبره کوم د خپل وطن د دې وطن چې د مسلمانانو حکومت دی، اسلامي جمهوریه پاکستان دی، ریاست مدینه جوړوي، د هغې هغه شاه محمود قروشي هغه ورځ خبره کړې ده، هغه ویل چې یاره دا زموږ دپاره ډېره د فایدې خبره ده او په دې کې زموږ دلچسپي ده چې زموږ د دې سره دا تعلقات د اسرائیلو سره ښه شي. په دې وجه باندې موږ د دې خبرې چې دا اعلان کوو چې دا غازیان او دا مجاهدین په دې وطن کې موجودي، د چا پلار هم چې کوم د اسرائیل تسلیمولی نه شي. او انشاءالله موږ په دې تخایو چې دلته کې مسلمانان موجود دي او دلته کې دا کار هېڅوک هم نه شي کولی. د دې نه مخکې پرویز مشرف هم خبره کړې وه، انجام ته یې وګورئ، نوره برد راځي، مخې الله او شکل الله بدل کړی دی. د دې وجې نه چې څوک هم دا کار کوي نو انشاءالله د هغه سره به زموږ رب هم دقه کار کوي، دقه انجام ته به رسوي. د دې وجې نه وروڼو دا څه غواړي؟ دا وایي چې دا فلسطین هم موږ ته راکوئ، دا بیت المقدس زموږ دا اسرائیل وایي چې دا بیت المقدس زموږ دارالخلافه کوي. دا داسې وایي چې دا فلسطینیان چې په کوم ځای کې آباد دي نو دغه ځای کې چې کوم کورونه زموږ دي او موږ جوړ کړي نو موږ دې هلته کې پرېږدي. زموږ بستیانې چې په دغه ځای کې دي نو دا دې هم په دغه ځای کې او دا فلسطینیانې یو محدود ځای ته راټول کړي دي، غزا پټۍ ورته وایي چې په هغې کې دا مسلمانان دي او هغې باندې دا پابندیان هم لګوي چې تاسو به تعمیرات نه کوئ او هغو ته وایي چې زموږ څه کښېنئ، زموږ څه خبره وکړئ او موږ ومنئ، زموږ قبضه ومنئ او د هغې نه وروسته به موږ تاسو ته ځای درکړو چې هغې ته د غزا دا پټۍ وایي. د دې وجې نه وروڼو دا ظلم دی، د دې ظلم خلاف جماعت اسلامي راپاڅېدلې ده او دا یوازې د جماعت اسلامي خبره نه ده، دا ټولو مؤمنانو د ټولو مسلمانانو خبره ده. او انشاءالله هغه وخت به چېرته هم نه راځي چې دا زه خو دا ویمه چې دې له شرم پکار دی، دا د OIC دا د څه لپاره دی؟ دا د مسلمانانو دا د اسلام د حکمرانانو دا پلیټفارم چې دی دا د څه لپاره دی؟ حق دا او زه دا ویمه دا ضرور دا خبره کوم او سلام پېښ کوم د ترکو صدر ته چې هغه د دوبۍ نه خپل سفیر راغوښتو خبره وکړه او ویې چې په دې حالاتو کې به چېرته هم زما سفیر هلته نه پاتې کېږي چې دی چې کوم د اسرائیل د تسلیمولو خبره کوي. په دې وجې نه انشاءالله چې کله موږ ته آواز وشي ټول به راوځو او انشاءالله دا ایماني قوت او طاقت مظاهره به کوو او دې
کافرو ته او اسرائیلو ته او یهودو ته به دا ښایو چې مسلمانان په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د یو ظالم مرسته وکړه او دې ظالم ته د قوت ورکړه او دې په دې پوه و چې دا سړی ظالم دی دا ځای چې مرسته نو نبي علیه الصلاة والسلام ډېره لنډه مختصر فیصله کړې ده چې فقط خرج من الاسلام دا سړی د اسلام نه ووت دا مظاهره کول راغونډېدل د خپلو جذباتو اظهار کول دا داسې جذباتي فیصلې نه دي بنیادي مسله هغه د ایمان ده او چې کله په سړي په زړه کې ایمان و نو هغه چې کله هم د شاعر اسلام خلاف خبره راغلې ده نو ده ته به ناقلاري مومي دی به ناقلاره کېږي ده ته به اطمینان او تسلي نه کېږي هم دقه مسله ده چې نن په عالمي دنیا کې که مسلمان د خپل حق تپوس کوي نو کله هغه ته د دهشتګرد نوم ورکړی کېږي کله هغه ته د ټیرریسټ نوم ورکړی کېږي او کله هغه ته د فنډامنټلیسټ نوم ورکړی کېږي او کله یو نوم ورکړی کېږي او کله بل نوم ورکړی کېږي خو که نن سړی راپاسي او هغه 2 سمندره پار د مسلمانانو په حکومت باندې حمله کوي نو بیا ووایي دته قانوني حق حاصل نن که کافر رالګي او هغه یو اتحاد جوړوي یو جمګټه جوړوي د مسلمانانو خلاف نو هغه زمون د منافقان مسلمانان دا وایي او د هغې سره هغې خو په خپله خبره کوي چې دا موږ ته حق حاصل دی او بیا د دغه خلکو په سلبټیري دا د اسلامي ملکونو په منځ کې ناست دي نو کله په د انکر په شکل کې راځي کله د خبریال په شکل کې راځي او بیا د هغې دپاره دلایل وایي زما وروڼو بنیادي مسله دا ده چې نن په دنیا کې یو نیم عرب مسلمانان دي یو نیم عرب او د اسرائیلو تعداد تاسو لیدلی دی دا 80 لاک دي 80 لاک یو ځل چا خبره کړې وه که چېرته د عرب ممالک ولګي او داسې چېرته په یو بمبو کې متیازې راپرېږدي هم به د اسرائیل د منځه وړي خو په عربو کې به دا ایمان څوک پیدا کوي قرآن وعده کړې ده چې اسرائیل یهود چېرته هم دوی خپل حکومت نشي قایمولی تر څو چې دوی ته د شا نه د بل چا اټیک نه لګېدلی نو زمونږ په خیال د اوسه پورې زمونږ دا ګمان و چې دا اسرائیل چې دی نو د امریکې راټینګ کړي دي دا برطانیې راټینګ کړي دي دا یورپ راټینګ کړي دي خو په دې کال 2-3 کې موږ ته دا پته ولګېده چې دا اسرائیل بنیادي طور دا د عربو حکمرانانو راټینګ کړي دي او زه خبره په دلیل کوم بېډنګه خبره نه کوم جنرل سیسی چې کله مصر ته راته په مصر کې په اخوان المسلمین په مرسي باندې حمله کوله د هغه په منتخب حکومت باندې نو دې جنرل سیسی له چې زمونږ غزلي دشمن دی امریکا ورته وایي 3 ارب ډالرې ورکړي خو دا د مسلمانانو قیادت چې ورته موږ وایو چې هغه د سعودي حکومت دی هغه والا 5 ارب ډالر ورکړي دا اسرائیل دی چې د حماس خلاف جنګیږي حماس د دې خلاف جنګیږي اخوان المسلمین نو تاسو ته پته شته چې امریکا د اسرائیلو دونه امداد نه کوي لکه څومره چې د عرب حکومتونه کوي سعودي کوي دوبۍ کوي بحرین کوي بلې کوي بلې کوي بلې کوي زما وروڼو زما ډېره د خفګان خبره په دې راځي چې سړی قیادت هم د مسلمانانو او فیصلې هم د مسلمانانو خلاف کوي تاسو چېرته یو هندو یو سیک یو یهودي ولیده چې هغه د مسلمانانو د شاعرو تحفظ وکړو یا د جومات حفاظت وکړو یا د مدرسې حفاظت وکړو یا د یو بلې دیني ادارې حفاظت وکړو خو مسلمان د مسلمان په اوټ راتلونکی قیادت هغه څه چل کوي چې ما او تا وله اوټ ورکړی دی کله د هندوانو مندرونه جوړو په اماراتو کې یې جوړ کړی بوتان یې ویې وړل ته یې نه نیسته موږ ولې د خیره سره ځمکه ورکړې ده او دا کار به هم د خیره سره وشي ښه کله ګودوارې جوړو او د دې سره د عربو هغې هم دا داسې اراده نیولې ده چې د دې متعلق موږ څه فیصله وکړو زما وروڼو بنیاده مسله دا د قیادت ده
او قیادت په څه بدلیږي دا زما او ستا ذمهواري ده زما او ستا حق دی ځکه چې ما او تا د کفر علی کار منتخب کو نو بیا به د هغې نه د خیر د توقع فیصلې نشو لرلی د خیر فیصلې بیا د هغې نه امید نشو لرلی کله ته هغه خلک منتخب که چې هغه د الله او د الله د رسول وارثان یا هغه د الله په الله او په الله په رسول باندې میلي بیا ته فیصلې ته ګوره که نه چې څنګه فیصله کېږي او دا فیصله د ترکو خلکو کړې ده چې په کوم ځای کې په مسلمان ظلم کېږي طیب پرتګان نیغ هغې ته ولاړ او خپله سینه ټپوي او چې کله د هغې نه علاوه په نورو ځایونو کې خبره کېږي نو بس وایي چې د هغې ته حق حاصل دی زما ورونو بهرحال ګرمي ده خبره نه اوږدوم زما زړه ډېر څه غواړي چې موږ ووایو الان کې د دې دا اوس چې کومه مسله را روانه ده نو دا را روان د ټرمپ د انتخاباتو قصه ده او د دې ټرمپ زوم دی دا یهودي دی او هغه زاینسټ دی او د ده هغه لور یې ورسره اوس زاینسټه کړې ده او دا باقاعده د هغه سره معاهده شوې ده چې تقریبا دا د عرب ممالک چې څومره دي دا به د اسرائیلو ته سلنډر کې او هغه اولنی هدف دوبۍ او په هغې کې کامیاب شي لهذا موږ د مسلمانانو نه دا اپیل کوو خصوصا د خپلو حکمرانانو نه چې دا په 2 نمبر طریقه باندې راغلي دي که چېرته هم ستاسو څومره وس کېږي څومره قدرت تاسو لرئ لهذا د دې به تاسو بھرپور مخالفت کوئ او که چېرته دا تصور هم راشي چې پاکستان به ځکه داسې خبرې کله کله پستې کوي که چېرته دا سوچ او فکر هم راشي نو بیا دا امید مه ساتئ چې موږ به په اسلام آباد کې محفوظ پاتې شو وما علینا الا البلاغ